أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة يونس يولسم سپارہ آیات نمبر 21. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. دا آیاتنا د اهل مکه حال بیان شوی دی، عمومی طور خصوصی طور په د اهل مکه او د غرنګي عمومی طور د ټولو کافرانو حال په دې کې چې کوم دی بیان شوی دی چې وکاله په مکه مکرمه کې کاتسالی اوچلیدله، وکاله کاتسالی اوچلیدله، خلک ټول راغونډ شو مشرکین مکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله پیغمبر موږ پتا باندې ایمان راوړو، خو کو چېرته دعا وکړو الله تعالی به موږ باندې باران وکړي او د قادسالي ختم شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره خپل مدد وکړو، وړو دانې وغیره ورله ورکړل او بیا د الله پاک جل جلاله نه دعا وغوښتله چې الله پاک په دې خلکو باندې باران وکړي. نو په خلکو باندې باران وشو، قادسالي لرې شوله، فصلونه چې کوم دی راوټوکېدل، هغه کات ختم شو. نو چې کله کات ختم شو نو مشرکین مکه او نبی علیه السلام سره وعده کړو چې الله به موږ باندې باران وکړي نو موږ په پتا باندې بیا ایمان راوړو. نو مشرکین مکه د خپل وعده خلاف ورزي وکړله او په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړو او د الله پاک د آیاتونو ته د دروغ نسبت وکړو او د دې خبرې لپاره چې دا باران به موږ باندې وشو نو د دې لپاره ظاهري اسباب لټول شروع کړو. چیرې دا پلان کې کار وشو نو ځکه به موږ باندې باران وشو، ډینګې کار وشو نو ځکه به موږ باندې باران وشو. نو بیا د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت کولو دپاره هیلې او بانې جوړولې. نو دې کې د مشرکین مکه حال بیان شوی دی خصوصي طور او عمومي طور د ټولو کافرانو حال په دې آیات کې بیان شوی دی. وإذا أذقنا الناس هرګل چې موږ ورسو خلکو ته رحمتن څه رحمت څه مهرباني څه خوشحالي من بعد الضراء رستو د تکلیف نه مستهم چې دوی ته رسېدلي وي. اذا لهم نو په دغه ټیم کې د دوی مکرون مکر وکړي، فریب وکړي، فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې. چې کله الله وي موږ د رحمت ورسو د خلکو ته د تکلیف رسولو نه وروسته کاتسالي پرې راغله، وروسته پې الله باران وکړو. نو چې کله پې کاتسالي راغله وروسته پې الله باران وکړو نو الله پاک دې ته تکلیف نه وروسته رحمت ورسو. نو الله وی دا خلک بیا مکر شروع کی. مکر په عربي لغت کې خفیه تدبیر ته ویل شي، خفیه تدبیر. اگر چې په اردو پښتو کې دوکې ته ویل شي مکر، په فارسی کې هم دوکې ته ویل شي، خو په عربي لغت کې خفیه تدبیر ته ویل شي، خفیه انتظام ته ویل شي، خفیه کار جوړولو ته ویل شي. نو کو دا خفیه تدبیر چې دی دا صحیح وي نو دا ټیک دی، او کو خفیه تدبیر لکه کافرانو به د نبی علیہ السلام دپاره جوړو غلط دی نو بیا غلط دی. نو دلته کې د تدبیر نسبت الله تعالی ته هم شوی دی. د مکر مطلب دا نه دی چې الله تعالی جل جلاله زر دوکه کوونکی. دلته وروسته قل افرمایه دی پاکه حبیب الله اسرع مکرا، الله تعالی زر تدبیر کوونکی دی، زر تدبیر کوونکی دی. نو دلته کې د مکر مراد دوکه شي نو بیا خو العیاذ بالله اسرع مکرا، الله تعالی جلدی کوونکی دی په دوکه کې او الله تعالی خو د دوکې نه پاک دی. د مکر معنی دوکه هرگز نه ده بلکې د مکر معنی خفیه تدبیر دی. وإذا أذقنا الناس هرګل چې موږ ورسو خلکو ته رحمتن سره رحمت من بعد الضراء رستو د تکلیف نه مستهم جدید ته تکلیف رسیدلی وي. اذا لهم بدغه ټیم کې دوی مکرن تدبیر وکي، مکر وکي، هیلې بانی شروع کی فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې. قل افرمایه وتا الله تعالی اسرع مکرا
زر تدبیر کوونکی دی، زر تدبیر کوونکی دی. یا دا معنا چې قل فرمایو د الله اسرع، الله تعالی زر مکرن د دې غ مکر ماتونکی دی، مکر ماتونکی دی یا خفیه تدبیر کوونکی دی. ان بشکا رسلنا زمونږ استازي زمونږ فرشتې یکتبون لیکي ما هغه څه تم کورون چې تاسو مکر کوئ، چې تاسو تدبیرونه جوړوئ هغه لیکي کرامن کاتبین مقرر دي ستاسو هغه څه چې د کافران کم قسم تدبیر کوي هغه فرشتو لیکلي او په ورځ د قیامت پورته محته کېږي. هو الذي الله غزاد تی یسیرکم چې چلی تاسو فی البر په وجه باندې والبحر او په سمندر کې په لمده باندې حتی تر دې پورې اذا کنتم هر کله چې شی تاسو یې تاسو فی الفلک په کشتۍ کې وجرینا او دا کشتۍ روانې شي بهم په دوی سره په دې خلکو سره بریح طیبه په موافق بادونو سره وفرحوا بها او دوی خوشاله شي په هغې باندې. مخکې به کشتۍ وي انجن به پکې نه و ابادبان غونده کې کشتۍ به وي نو هغه به د باد په زور باندې چې کوم دی چلېدلې. دا کافران به چې کله به دې کشتو کې کېناستل نو په سمندر کې خو موافق بادونه به چې رالل چې کوم طرف ته به دوی تلل هغه طرف ته به یې وړو، خو بعضې وختونو کې مخالف بادونه رالل نو په بل طرف به دا کشتۍ روانې کړې. نو چې کله به دا کشتۍ روانې کړې نو دوی به چې کوم دی الله الله به دغه ټیم کو شروع کړو، یا به د سمندر چپې رالې په دې کشتۍ باندې. نو دا کشتۍ به چې کله د چپو ګډه وډه واغسته نو په دغه ټیم کې بیا د کافرانو د زړه د الله نوم اغستو د الله نه به مدد غوښتو. وجرینا او رواني وي بهم په دوی سره د کشتۍ بریح طیبه په موافق بادونو سره وفرحوا نو دوی خوشحاله شي بها په دې سره جاءتها هر کله چې راشي دوی ته ریح عاصف تیزی سیلۍ وجاءهم او راشي په دوی باندې الموجو چپې د سمندر من کل مکان د هر طرف نه، د هر طرف نه دا کشتۍ ګډه وړه د چپې راوالي. وظنوا دی یقین وکړي چې انهم چې بېشکه دوی احیطوا راګیر کړل شوي دي بهم، وظنوا دی ګمان وکړي چې انهم بېشکه دوی احیطوا راګیر کړل شول بهم په دوی سره، یعنی دوی په دغه چپو سره راګیر کړي شو. نو دعوا الله مخلصین، دعوا الله نو دوی دعاګانې کړي د الله تعالی نه، دعوا الله دی بلی الله تعالی مخلصین خالص کوونکې له د هغه دپاره الدین عبادت، یعنی په دغه ټیم کې دی عبادت صرف د الله تعالی دپاره کوي، اواز صرف الله تعالی ته کوي بل چاته نه کوي. کله چې مکه مکرمه فتح شوله نو اکرمه ته چې پته ولګېدله چې مسلمانان رالل او مکه فتح کړله نو اکرمه د ابو جهل زوی دی وتښتېدو د دې وجې نه چې مسلمانانو سره جنگ نشم کولی او ایمان راوړم نه، نو جنگ کولی نشم ایمان راوړم نه، په مکه مکرمه کې زما ځای نشته دی نو دی وتښتېد سمندر غاړې ته لاړو کشتۍ کې کېناستو. چې کله کشتۍ کې کېناستو نو په کشتۍ کې څه وخته پورې خو موافق بادونه وجودي چې کوم طرف ته تلل هغه طرف ته کشتۍ روانه وه، خو چې کله سمندر دا چپې د یو طرف نه بل طرف نه رالې او دا کشتۍ ګډه وډه واغستله نو ټولو خلکو الله طرف ته چغه کړله. او ده پکې او د ده سره څه بعضې ملګري وو هغوی لات او منات او غزه خپلو بوتانو ته چغې وال شروع کړي. نو د کشتۍ هغه ملاح ورته وي د لات او منات او غزه دا قسم خدایان سمندر کې د دې چپو نه خلاصې نشي تر کولی، دا په کار نه راځي. رب محمد ته آواز کوي، د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی هغه ته ټول په یو اتفاق سره چغه ووهئ نو چې کله په موږ باندې په سمندر کې دک شان چپې راشي موږ رب محمد ته آواز کو الله زموږ نه چپې لري. نو اکرما چې دا خبره واورېدله نو هلته کې نیت وکړو چې زه خو د هغې رب محمد باندې د ایمان راوړلو نه را تښتېدلی یم نو چې په دلته د رب محمد ما ته مدد راکوي او دلته کې زه هغه ته آواز کوم نو مکه مکرمه کې ورته ولې نه کومه چې محفوظ به هم شم خپل کور او کلی جیداد به راته هم پاتې شي. نو د هلته کې نیت وکړو چې الله پاک تا زه چېرې بچ کړم په دې چپو کې نو زه به ځم په رب محمد صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړم، دا محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی په هغه باندې به ایمان راوړم. نو ده چې کله کشتۍ څه ځای پورې لړله دې د کشتۍ نه کوز شو او مکې مکرمې ته را روان شو. نبی علیه السلام د الله د وحي په ذریعه باندې خبر راولېږو ورته ویې د الله پیغمبره اکرما را روان دي د خود ایمان په نیت باندې را روان دي راځي او ایمان راوړي په تاسو باندې نو خیال یې وساته. نو نبی علیه السلام صحابو ته ووی چې اکرما را روان دي استقبال به کو او دویمه خبره دا ده چې هغه ګورې د ابو جهل زوی دی نو د هغه په مخ کې به د ابو جهل بدي نه بیانوي
دوره ښایسته اخلاقو د نبی علیه السلام ورته وایي چې د ابو جهل چې دا د نبی علیه السلام د سر دشمن او نبی علیه السلام فرمایي چې زما فرعون د موسی د فرعون نه سخت و ځکه د موسی فرعون چې ډوبېدو نو ما په رب موسی و هارون ما ایمان راوړی دی په رب د موسی او د هارون علیه السلام باندې او زما فرعون چې کله هلاکېدو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه زما دا سر دې ځای کې کټ کا چې خلکو ته پته لګي چې دا د سردار سر دی چې زما د سر پکې دنګ ښکاري او ورته وایي د مسلمانانو د پیغمبر سره مې نور هم بغض پیدا شو نو نبی علیه السلام صحابه ورته وویل چې د ابو جهل بد به د اکرمه مخکې نه بیانوئ دی بیا راغی ایمان یې راوړو نو کله به چې دا کښتۍ ګډې وړه واغسته نو په دقه ټایم کې بیا د کافرانو هم الله طرف ته چغه واله نو دعوا الله دوی بلې الله تعالی طرف ته په داسې حال کې مخلصین له الدین چې خالص کوونکي وي له د هغه دپاره الدین د عبادت دی دغه ټایم کې خالص ته الله عبادت کې الله طرف ته چغه وي لئن انجیتنا او دی وی کو چرتا نجات را کو مونږ ته من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ د شکر گزارو نشو فلما انجاهم پس هر کله الله وی چې مونږ نجات ورکو دوی ته اذا هم نو بدغه ټیم کې دوی یبغون سرکشي کوي فی الارض پس مکه کې بغیر الحق پنا حق باندې یا ایها الناس الله وی ای خلکو انما بغيكم بشک استاسو سرکشي على انفسكم استاسو بزانونو باندې دا متاع على حیات الدنیا دا ژوند د دنیا دی ثم الینا مرجعکم بیا به موږ طرف ته تاسو واپس کولی شئ فننبئکم موږ به وښیو تاسو ته بما عملونه کنتم تعملون چې تاسو کول د هغې عملونو جزا او سزا هغه به تاسو ته میلاویږي د هغې بدله به ته میلاویږي انما مثل الحیات الدنیا بېشکه مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د هغې اوبو د انزلناه چې موږ هغه اوبه نازلو کړو من السماء د اسمان نه فاختلطوا پس ګډې شي ګډوډ شي به په دې اوبو سره نبات الارض وي هغه شینګې د ځمکې شینګې د ځمکې چې کله د برې نه باران وشي نو د ځمکې نه شینګې ګډوډ راوخیږي په یو بل کې ورننوځي دا ځمکه ښایسته شي او یا دا معنی چې د برې نه اوبه د اسمان نه راپرېوځي نو په دې ځمکه کې چې کومې خپلې اوبه نمی پکې نو دا اوبه د هغې اوبو سره ګډې وډې شي نو د هغې په ذریعه باندې الله پاک د دې ځمکې نه شینګې راوخیږي فاختلطوا پس ګډوډ شي به په دې سره نبات الارض شینګې د ځمکې مما د هغې شینګي نه یاکل الناس خوري خلک والانعام و څاروي ته خوري شینګې غنم راوخیږي دانه انسانانو خوري او بوس وغیره د څارویو خوري نو مما د هغې نه یاکل الناس خوري خلک والانعام و څاروي ته خوري حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض چې ونیسي دا ځمکه زخرفها خپل خایس زخرف خایس ته ویل شي خپل خایس ونیسي وزینت او خایسته شي د ځمکه چې کله دا شینګې راوخیږي نو دا ځمکه به ډېره زیاته ښایسته ښکاري وظن اهلها او چې کله دا فصل پوخ شي نو دا بیا ډېر زیات ښایسته ښکاري وظن اهلها او یقین وکړي د ځمکو دا مالکان انهم چې بېشکه دوی قادر شو علیها په دې فصل باندې د دې فصل په پیدا باندې قادر شو چې فصل پوخ شو زمینداری بس اوس به اورېبمه او ترېشل به کمه خمبه کې به واچوم نو چې کله دا زمیندار دا خبره وکړي اتاها نو راشي په دې فصل باندې امرنا زمون حکم زمون عذاب لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې فجعلناها پس وګرځي دې فصل لره حصیدا ریبلې شوې کأن لم تغنه گویا چې اډوونه بالامس پرون فصل پوخ شي د شپې په دې پوخ فصل باندې ګلی پې وشي دا فصل داسې ګي لکه دا چې ریبلې شوي او داسې ښکاري لکه دا چې اډو پرون وونه یا پې طوفان راشي یا پې سیلی راشي یا پې سیلاب راشي هغه فصل د مونډه ووسي اړو پته ونه لګي فجعلناها پس مونږ وګرځو دې فصل لره حصیدا ریبلې شوې کأن لم تغنه گویا چې اډوونه بالامس پرون کذالک دغه رنګ نفصل الآیات موږ تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم دها قوم دپاره یتفکرون چې دوی سوچ کوي نو دا مثال یې ورکړل د انسان سره د انسان د ژوند سره څنګه چې د برې نه باران وشي او ځمکه کې اوبو دا د یو بل سره خلط مل شي به یې سره شینګې راوخیږي دقه شانتې د انسان دا روح چې د بره اسمان نه راغلی دی روح د اسمان نه راغی او د ځمکې نه بدن جوړ شو روح او بدن خپلو کې خلط مل شو نو د دې نه چې کوم دی انسان پیدا شو ماشوم بچی ته پیدا شي نو بیا دا فصل چې کوم دی
کله تیغونه راوټوکېږي نو بیا د زمیندار حفاظت کې چرګانې ونه خوري، څاروي ونه خوري، پیشۍ میشۍ پې ونه لګي، نو سپرایګانې وغیره پې او حفاظت دې کوي. نو دا فصل رو لویږي، د زمیندار ورته خوشحالېږي. چې کله پوخ شي بس زمیندار یقین راغی چې دا فصل اوس په خپلو خپو باندې ودرېدو، اوس په یارۍ به مزمو په کار راځي. دک شان د انسان بچی پیدا شي، روح د اسمان نه دی، د دې مثال د اوبو دی، د باران. او د ځمکې مثال، د بدن مثال د ځمکې دی، بدن د ځمکې د خاورې نه جوړ دی. نو دا دواړه خپلو کې خلط مل شي، ښځه او خاوند، د دې نه چې کوم دی الله بچی پیدا کړي. بچی پیدا کړي نو دا بچی هم د دوه څیزونو نه مرکب دی، د روح او د جسم نه. نو دا بچی ماشوم وي نو مور او پلار یې حفاظت کړي دوه نیمو کالو پورې. بیا چې دا بچی سوره لویږي مور پلار ورته خوشحالېږي. بیا چې کله دې ځوانۍ ته ورسي او دا مور او پلار دې قسم قسم فنون زده کړي، ښکلی اعلی تعلیم حاصل کړي، مور او پلار یې ورته خوشحالېږي، خلک ورته هم خوشحالېږي پلانکي بچی ډېر زیات قابل دی، د ډېره چې کوم دی ترقي کړې ده، اعلی تعلیم یې حاصل کړی دی، پلانکي سیز کې ډګري حاصله کړله، دا چلې کړل دی، هغه چلې کړل. ناڅاپه پې الله مرګ راولي، یو دوه درې څلور ورځې پسې مور او پلار او یاران دوستان رشته داران وجاړي او کال پس دې داسې لکه دې جاړو ونه، بس نوم نشانې چې کوم دی ختم شي. نو دکه د دې پوخ فصل دا مثال د الله پاک د انسان د ژوند د دنیا سره ورکړی دی چې په دنیا کې هم څه وخته پورې د نوم نشانې خو وروسته بیا نوم نشان هم ختم شي. والله يدعو، الله تعالی بلی الی دار السلام، دار السلام ته، ويهدي او هدایت کی من هغه چاته یشاء چې وغواړي الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته. نو الله تعالی دعوت ورکوي دار السلام ته. دار السلام دا جنت، د دار السلام نه مراد جنت دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا سلام د جنت په نومونو کې یو نوم دی، او سلام ورته دې وجې نه وي چې په دې کې د هر څیز د انسان سالم وي، سلامتیا وي، مرګونو نه انسانانو ته سلامتیا وي، د بیمارو نه سلامتیا وي، د شر او فساد او غوبن نه سلامتیا وي، د ګناهونو نه سلامتیا وي، د هر څیز نه سلامتیا وي. دې وجې نه د جنت ته نوم چې کوم دی سلام ویلی دی. او دویمه دا چې په دې کې د جنتیان د یو بل سره میلاویږي نو سلام به کوي، د الله سلام به پرې راځي، د پیغمبرانو د فرشتو سلام به پرې راځي. نو دې وجې نه ورته سلام ویلی دی. نو دې وجې نه که څوک ځانله د خپل کور نوم دارالسلام کېږدي دا ټیک نه دی، مناسب نه دی چې کور له څوک دارالسلام کېږدي. څنګه چې کور له څوک جنت الفردوس نشي کېښودی، فردوس وله نشي کېښودی، خپل کور ته څوک جنت نشي ویلی، نو دغه شان د خپل کور دپاره دارالسلام نوم کېښودل هم جایز نه دي. والله الله تعالی يدعو دعوت ورکی الی دار السلام، دار السلام ته، ويهدي او هدایت کی من هغه چاته یشاء چې وغواړي الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته. للذین د هغه کسانو دپاره احسنو چې نیکوکار دي، الحسنى نیکه بدله به وي، وزیادة او زیادت به وي. نو چې کوم خلک نیکوکار دي نو د یوې نیکۍ بدله کم سے کم دا به الله یو پلس باندې ورکړي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې په یو نیکۍ سره راتګ وکړو الله د یوې نیکۍ بدل یو پلس باندې ورکړي. نو نیکوکارو ته کم سے کم بدله، نور یو په اوسه هم الله ورکړي، یو په کروڑ هم ورکړي، څومره چې الله پاک غواړي، خو کم نه کم دا ده چې یو پلس باندې ورکړي. نو نیکوکارو ته به د دې نیکو بدله هم وي، وزیادت او زیادت به ورته هم وي. نو مفسرین وي چې د زیادت نه مراد د الله پاک دیدار دی، جنت به هم الله ورکوي او بیا به په دې جنت کې د الله دیدار وي. جنتیان جنت ته او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، اواز کوونکي به اواز وکړي چې ای جنتیان تاسو سره الله یو وعده کړی. جنتیان به وایي څه وعده، الله هم لار سره راکړي دي، وي تاسو سره الله د دیدار وعده کړی. نو یکدم به د الله د ذات عالی نه پردې لرې شي. نو جنتیانو په یو میچ باندې په لګونو کاله الله دیدار کوي. چې کله خپلې پردې په خپل ځان راخورېږي نو دا جنتیان به وایي چې یا الله پاکه دا ټول نعمتونه واخله خو بیا موږ د یو پیره دیدار وکړه. نو د هر چا دپاره به د عام مؤمنانو دپاره به د جمعې په ورځ د الله دیداري، او د الله د دیدار نه به خوږ څیز په جنت کې بل نه وي. او د بعضې کسان داسې وي چې هغوی ته به الله روزانه خپل دیدار کوي، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بعضې به دې مؤمنانو کې هم داسې چې هغوی ته به الله روزانه خپل دیدار کوي. دیدار د الله تعالی او دا نور نعمتونه چې څومره دي په جنت کې نه دی هغه نقل دنیا کې شته دی، خو د الله دا دیدار داسې دی چې د دې نقل په دنیا کې نشته دی. خو هلته حورې دي نو د هغې نقل دنیا کې شته دی، اگر چې اصل هلته دي. کوم مڼې او میوې وغیره دي
نو نقل یې دلته کې شته اصل هلته دي خو واحد د الله دیدار دی چې د دې نه نقل په دنیا کې شته دی نه اصل په دنیا کې شته دی د دې هر څه اصل به تا ته په آخرت جنت کې ملاویږي نو زیادت نه مراد څه دی د الله پاک دیدار دی الله مونږ ټولو ته نصیب کړي او جنت کې یو جنتي داسې ناستي سر به یې ښکته کړي یو کس به راشي د پتون نه به الله سره پرېږدي دی چې ورته وګوري دی به ورته څوک یې ته څوک یې دی نه به تپوس وکړي نو دا به ورته وي زه ستا حور یم که نه زه زیادت یم دا به دومره ښایسته چې کله دا جنتي وګوري نو د جنتي ته به د خپل مخ شکل چې کوم دی ښکاره شي لکه څنګه چې په شیشه کې ښکاري هغه به ودي چې زه هغه زیادت یم نور هم څیزونه الله پیدا کړي دي چې ما عین رأت ولا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نه سترګو لیدل دي نه غوږونه اورېدل دي نه په زړه د چا انسان د هغې خیال قدرې تېر شوی دی نور زیات څیزونه الله تعالی پیدا کړي دا به هم د مؤمنانو ته الله ورکړي ولا يرهقو نه به راخورېږي وجوههم د دوی په مخونو باندې قطر توروالی ولا ذلت او نه به ذلت وي د جنتیانو مخونه به پړکېږي به په دې باندې به ذلیله مخونه به یې نه وي سپېره مخونه به یې نه وي او تور به هم نه وي پړکېږي به د حضرت بلال رضی الله عنه غوندګې شخصیت چې د ده د توروالي نه به الله خورو له خالونه ږدي چې د خورو ښایست پې زیات شي نو دی به هلته تک سپین وي دلته دنیا کې چې کم مؤمنان تک تور دي دیو په آخرت کې تک سپین وي په جنت کې دا به تور نه وي او کافران خو دلته کې سره سپین انګریزان دي خو چې کله جهنم ته لاړ شي نو هلته به تک تور وي نو ولا يرهقو نه به خورېږي وجوههم په مخونو د دوی باندې قطر توروالی ولا ذلت نه ذلت اولئک اصحاب الجنه هم دا خلق خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون دی به همیشه په دې جنت کې والذین ها کسان کسبوا السیئات چې هغې بد اعمال وکړل جزاء السیئة نو بدله د بدۍ به بمثلها د هغه په مثل باندې وي نو د نیکۍ بدله به یو په لس وي کم سے کم او د بدۍ بدله به یو په یو باندې وي د دې نه معلومیږي د الله قهر د الله په رحم باندې کم دی او د الله رحم به زیات دی د نیکۍ بدله یو په لس باندې کم سے کم ده او د دې نه علاوه چې سوري زیات الله وغواړي کولی شي نو په کار ده چې د بدۍ بدله هم چې کم دی یو په لس باندې وي یا د نیکۍ دا یو په یو باندې وي نو الله پاک وي د نیکۍ یو بدله یو په لس باندې ده او د بدۍ بدله یو په یو باندې ده نیکي چې اراده وکړي الله فرشتې لیکي بدي چې د بدۍ اراده دې وکړه نو هغه فرشتې نه لیکي نو دا د الله رحم دی جزاء السیئة بدله د بدۍ به بمثلها د هغه مثل باندې وي وترهقهم او را خورشي به وي په دوی باندې ذلت په دې جهنميانو باندې به ذلت را خورشي ما لهم من الله نه به وي د جهنميانو دپاره د الله تعالی نه علاوه من عاصم څوک بچ کوونکي به د الله تعالی نه علاوه د جهنميانو دپاره نه وي کانما گویا چې بېشکه اغشیت لکه چې چړاو شوي وي وجوههم د دوی په مخونو باندې قطعا من اللیل یوه ټوکړه د شپې مظلما تورې تیارې د دې د مخونه به داسې تک توري لکه د دې په دې مخونو باندې تورې شپې ټوکړه چړاو شوي وي تک تور مخونه به یې نیولي وي د دې اگر کو دا تک سره سپین انګریزان ولي نه دي او کافران دي دیو په جهنم کې تک تور وي اولئک اصحاب النار هم داخل خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی به همیشه په دې اور کې وي و یوم نحشرهم او به کومه ورځ چې موږ جمع کړو دوی لره جمیعا ټول ثم نقول بیا موږ وفرمایو للذین ها کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی مکانکم انتم چې تاسو ودرېږئ په خپل ځای باندې و شرکاؤکم او ستاسو شرکا دې هم ودرېږي نو دی چې د کم معبودان باطله او عبادت کړی دی او بوتان دي او نور څیزونه دي نور سپوږمۍ دي څه چې دي چې د چا عبادت دی کړی دی نو هغه معبودان او دا عابدان دا دواړه به چې کوم دی الله تعالی راجمع کړي او به دري دواړه به ودري فزیلنا نو الله وي موږ به جدایي راولو د دې هغه تعلقات په ختم شي بینهم په مابین د دوی کې د دوی په منځ کې چې کوم تعلقات وو د دې بوتانو عبادت کو بوتانو سره تعلق وقال شرکهم او اوبوي د دې هغه شریکان د دې هغه معبودان چې ما کنتم نو تاسو ایانا تعبدون چې تاسو زموږ عبادت کو تاسو زموږ عبادت
نه کو مطلب یې دا دی چې تاسو ته خو مونږ نه ویل چې مونږ عبادت وکړئ تاسو د شیطان په خوښه باندې زمونږ عبادت کړی دی مونږ ستاسو د عبادت نه خبر یو فکفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدا گواه دا به د بوتان خبرې کوي ښه د دې د معبودان دا به خبرې کوي فکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تعالی گواه بیننا و بینکم په مابین زمونږ کې او په مابین ستاسو کې ان كنا نو مونږه عن عبادتکم ستاسو د عبادت نه لغافلین خبردار مونږ ستاسو د عبادت نه بے خبر وو ستاسو د عبادت نه مونږ خبردار نو مونږ خامخا غافل وو لغافلین مونږ ان كنا نو مونږه عن عبادتکم ستاسو د عبادت نه لغافلین خامخا غافله یعنی مونږ ستاسو د عبادت نه بے خبر وو تاسو زمونږ عبادت چې کړی د شیطان په خوښ سره مو کړی دی مونږ درته نه ویلې بس تاسو پوه شئ الله پاک پوه شئ جهنم پوه شئ ان كنا نو مونږ عن عبادتکم ستاسو د عبادت نه لغافلین خبردار غافلین غافله هنالک هل تبلو بدی بیا مومی کل نفس هنالک التا تبلو بدوی عمومی کل نفس هر یو نفس ما هغه سو اسلفت چې تیر شي وي اسلفتو چې دوی وړاندې لیږلي وي دی چې څه لیږلي نو هر نفس په هلته کې د هغې هغه بدله مومي هنالک هلته تبلو به بیا مومي کل نفس هر یو نفس ما هغه سو اسلفت چې وړاندې لیږلي وي دوی وردو او دوی به رجوع کی الی الله الله طرف ته مولاهم الحق چې مولا د دوی حق وضل او رک پشي عنهم د دوی نه ما هغه خدایان هغه معبودان باطله کانو یفترون چې دوی دروغ جوړول هغه هر څه به رک شي او دی ټول پټول به الله تعالی طرف ته رجوع کی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.